بسم الله الرحمن الرحيم. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. اختلاف کی امام بخاری رحمہ اللہ دا خلق سرا چې هغې دا وایي چې په ارتکاب د ګناه کبیره سره سړی مؤمن نه پاتې کېږي. استدلال دسه نه کوي نو قرآن مجید نه کوي. خو کاش دا استدلال دی هر ځای د قرآن نه کړی د انسانانو د استدلالاتو کې کمزوری موجود وي. یعنې دې ځایونو نه تاسو تر اوسه چې راغلی څومره پورې امام بخاري رحمه الله ول استدلال د قرآن نه کوي ورپسې د حدیث نه کوي. دا نمت بیا هر ځای کې قتل پکار دی. فرعي مسایلو کې دی بیا دا پرېږدي بیا الټه روان شي. میته کوتاهی وي په دې شان کې فرق نه ورځي. خدا وی لکل عالم کبوة، هر عالم چې کوم دی څه نه څه هغه ټپک خوري. د هغې ټپک د وجې دا مطلب نه چې مونږ د هغه بېعزتي کوو یا د ګندۍ مونږ د هغه نور تعلیمات پرېږدو. حافظ ذهبي سیر اعلام النبلاء کې لیکلي دي چې که مونږ د عالم د یوې غلطۍ یا دوه غلطو د وجې هغه بالکل پرېږدو نو دا امت ته بالکل الله حیان کی نه وي. کم عالم چې د هغه نه غلطي نه کېږي. دا ذهنیت غلط دی. صرف دومره ځان پوهول پکار دي چې غلط ته غلط ویل پکار دي، صحیح ته صحیح ویل پکار دي. بس دقه یو خبر. دا مطلب نه چې د یو سړي یو خبره غلطه شوه نو ته د هغه ټول کوششونه یا ټول علم د هغې نه منکر شه او په هغې باندې کوله در اخلاصه کړه. غلطه ده. امام بخاری رحمه الله دلته کې د عقیدې په باب کې پیش کړي. زمونږ دې باندې سواد د اختلاف نه کوو، خو چې کله د رفع الیدین او امین بالجهر خبر راشي دلته به دی قرآن مجید بالکل پاتې کېږي. قرآن نس فاستمعوا له وانصتوا پاتې شي. هلته کې انداز غلط دی، دا درست. بېعزتي کول نه وي مقصد، علمي خبره کوو مونږ. بیا د احنافو حال د دین هم ورتېر دی. ځکه چې ای به تا ته قرآن او سنت ښي او تا ته به دا هم وایي چې لا ینبغي لاحد، هېڅ چاله نه دی جایز چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې عمل وکړي یا په هغې فتوا ورکړي تر کومې چې حتی یعلم من این قلنا، تر کومې چې هغه ته د هغې ماخذ نه معلوم. یعنې مفتي به فتوا هله هغې د امام ابو حنیفه په مذهب ورکوي چې هغه ته د هغې ماخذ معلوم وي. یو څومره ته معلوم دی. دا اوس چې کوم مفتیان فتوې ورکوي ته ماخذ معلوم دی د هغې؟ نه دی معلوم. بلکې صحیح ماخذ کې به د هغې خلاف راغلي، اجتهادي خبره وایي. دا اوس خلک عیب ګڼي، پخوا دا عیب نه ګڼلی کېده. اجتهادي خبره کې خطا کېدی شي، څه فرق ورځي. نن چې مونږ کوم حدیث وی نو پای کې اجتهادي خطا او چونکې عوام دې مونږ ورته خبره ونه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګواه نه متاثر شي او د چا په باره کې فیصله وکړي او خطا وي. دا دلیل د دې چې اجتهادي خطا د نبي نه راتلی شي. او نبي نه چې تسلیم امام ابو حنیفه هم تسلیم کوي. دې کې عیب څه خبره. د صحابي نه ما اصول تحقیق کې لیکلي که تاسو کتلي چې دا خبره په ویلو ډېره اسانه ده چې فلانکي نه خطا اجتهادي وشوه. انبیاء علیهم السلام نه خطا اجتهادي مونږ وایو. خو که یو سړی دا وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله دا خطا اجتهادي شوې ده نو بس خلک لکه د سرې مچۍ به تا پرون خلي. دا به علمي نښه ده. زمونږ دا مطلب نه چې ته امام ابو حنیفه ته خپې غلمې که، خو لږ په دې خبره ځان پوهېول پکار دی. استدلال په هره مسله کې اول قرآن نه کوئ، وروستو بیا حدیث ته راځئ. هلته نه نو بیا وروسته اجماع ته راځئ، اجماع کوي نو بیا قیاس ته نوځئ. دا صحیح یو طریقه ده او ساده سمپل طریقه ده. په دې کې څه د ډېر طویل لمبې جوړ علم ضرورت نشته. معتزله او خیال لاو چې ګناه کبیره ارتکاب باندې سړی کافر کېږي. امام بخاري استدلال کوي چې قرآن مجید دا فرمایي چې که چېرې دوه ډلې د مؤمنانو اقتتلو آپس کې جنګ وکړي، کورنۍ کې جنګ کوي، نو تا اورېدلی دی چې مسلمان چې کوم دی سبابه هغه ته کنځلې کول ګناه دی، وقتاله کفر، او سره قتال څه شی دی؟ کفر دی. دا کم کفر دی؟ آیا کفر بالله لازم دی؟ نه.
دا کفر دونه کفر دی کوم چې تا تیر جمعه ویل نو په ارتکاب د ګناه کبیره سره کافر کیږي نه. زمونږ خلکو یزید نام کافر جوړ کړی. احمد رضا خان نے تاسو کړی چې یزید باره کې تاسو خیال لرئ نا ورته چې موږ ورته کافر نه وایو خبر سو ورته کافر وای اسے روکیں بھی نہیں. دا افراد و تفرید زمونږ د خلکو عادت په محرم کې یزید خار شی او ذکر ظلمونه او یزید ملعون دا قسم الفاظ راځي کنه دا جایز دي شرعاً. یعنی د یو انسان نوم غسل اول ته ملعون ویل دا شرعاً حرام دي. یو څو ټول محرم منو دا گناہ کوي خلک گناہ دی. یزید داغه بشک د سیدنا حسین په قتل کې سلاس نشته دا دروغ دي. ثابتول شي مونږه زمونږ استاد محترم محمد حسین نیلوی رحمه الله د موضوع باندې کتاب لیکلو دا غي په وجه باندې هغه بیا جیل تلو جواب نشي کوله خلک نو سړی د جیل تل لري یا کتاب ضبط کی دا څه طریقه ده چې کتاب ضبط موږ ثابتول شو. لیکن دا خبره یاد ساته چې حافظ ذهبی لیکي چې لا نسبه ولا نحبه یدي سره موږ مینه نه کوو هغه ته موږ بدل نه وایو. لا نحبه ولا نسبه حافظ ذهبی قول ده. یزید سره موږ محبت نشته نه البته دا هغه سب نه کوو موږ لکه چې سب ته دا هغه کولوږي بالکل هغه وشي چې جوړي خلک چې جی معاویه رضی الله عنه دا هغه لپاره په زور بیعت اغوسته ناکام صحابه چې بیعت کړو دا لګانو څه خیال هغه صحابه چې هغه د مشرک پسترګو کې سترګې چي او هغه سره دا هغه پنځازمایي کوي نو معاویه دا غي مخ کې سره اصل مسله دا غره چې دا د یو یزید بد نری ویل دا هغه ټول صحابه بد ویل دي چا چې بیعت کړی د یزید سره اصل مسله دا حافظ ابن تیمیہ رحمه الله لیکلی وی چې زمونږه د یزید په واره کې رائے ده چې کان ملک من الملوک یو بادشاہ بادشاہانو کې خوبه او خامه هر څه موجود وي خو مونږ خلک دې ته نه پریدو چې د یزید په وګ باندې خپکی دی او معاویه د خپل نه راخکړي شروع شي جګړه دغه ځای کې یزید نه بحث نشته. نبار کیف یزید گناہگار وہی گناہ دا کرے چې قاتلین د سیدنا علی نا د سیدنا حسین نا بدل نه راست غلطی دا غلا دا مجبوری سیدنا علی دم د سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ قاتلان د سیدنا علی فوج کیوں کنو اپ اگلا سے چولے شو نه دا مشاجرات صحابه نه چې منع راغله دا غي وجه کړه موږ د سیدنا علی مرتبه نه ورزو نعوذ بالله من ذلک پتا ته حقیقت وایو اصل مسله ده کله کله سره دا غيو دوست نما دشمن چې کیمینا وداغه په صف کې ناشتي اسه کولې نشي تاسو هم دا سه مشکلات سره مخ شوي یا نه مخ شوي خدا تجربه وشي د سړي بیا مجبوره راځي باندې نو ویل دا والو چې کدو ډلې د مؤمنانو آپس کې جنگ کوي نو قران څه فرمایي د دې په میاس کې اصلاح کا امام بخاری وی سماه المؤمنین د قتال باوجود هغه ته څه ویل دي مؤمنان په دلیل د دې شو چې په ګناه کبیره په ارتکاب باندې مسلمان کافر کیږي نه ته کافر نه دی څنګه کافر نه دی کافر بالله العظیم نه دی نور د کفر تاسو ما اخر اخر کې داخل شوی دی حکم عدولی کړی دا کې داخل دی لیکن کافر بالله العظیم نه دی. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک تیرے زور وائے زیر نہیں عبداللہ بن مبارک ٹھیک موایو عبداللہ بن مبارک عبد الرحمن بن مبارک چل مبارکی ورکه نور توایا جامع نه نه غستی مبارک شه مبارک معنی برکتی شه مبارک نه مبارک مبارک مو یا غلط لفظ نه مبارک دی مبارک دی وعده دیو کا مبارک شه خوشاله اوسه
اختر راغې مبارک شه، یعنی الله دې کې ستاره لپاره برکات واچي. یو قسم دعا. حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب یونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس. احنف بن قیس صحابی دے، اغوی ذهبت لانصر هذا الرجل. دا هاذا چې راشي نور دی کې د خلکو خیال صحیح چې جی حاضر ناظر نه. هذا الرجل نه مراد دلته سیدنا علی رضی الله عنه دی. اغوی زم د دې لپاره چې امداد حکم دې سړي سره. صحابه کرام ټوټل دی پای صد سیدنا معاویہ سیدہ عائشہ گروپ کی دی او صد سیدنا علی گروپ کی دی. جګړه پسې شي دا په خلافت نه ده، دا دروغ دي. جګړه صرف په دې باندې را چې د سیدنا عثمان د قاتلونو نه بدل واغستې شي. لکه بنیادی خبر خلافت ملافت باندې جګړه نشته. د سنیانو تاریخ دغه دا کم چې تاسو وایي دا روافضو تاریخ دی، د اهل سنت تاریخ دا نه دی. صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین په نوم باندې یو کتاب شته چاپ شوی دی عربي کې، او دا غالبا اردو ترجمه مشته نت باندې موجود ده، بدل زما جات نظر نه تیر شو. صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین ډاؤنلوډ کړه دا لوګ وره. کتاب وسنت.com باندې لږ محدث والے چې کوم کتابونه دي کتاب وسنت.com پای کې دا کتاب شته ولولې تاسو. پدې کې د صحیح حدیث نه علاوه څه شی نه، صحیح حدیث په بنیاد باندې تاسو خبره خو دلې ده چې دا جګړې دا فسادات کم شوي دي دا د خلافت د پاره نو، بلکې دا وو صرف دې لپاره چې د سیدنا عثمان د ویني بدل دی واغستې شي. بیا ښکاره ده چې هر سړی موافق او مخالف دوست دشمن لري. خلک پکې ستا په جنګ کې بیا خلک اټې رنګي کنه، زمونږ د کورونو کې جګړې شروع شي نو خلک څه چل گئے. دا بیا بغاوت باغیان روانه وو کې خپل نه ظاهري چې کوم سیزه صحابه مبارک وته بدګماني نه کوي. دغه بدګماني صحابي مبارک جلاله نه امام مالک رحمه الله قول له چې دا سړی کفر ترسه. دغه محمد رسول الله کوم آیت چې ما وخت ویل دی والذین ما هو شدال الکفار، دغه آیت تفسیر قرطبی وګور نو تا ته د امام مالک دارنګ د امام شافعی اقوال مخه ترش چې صحابه کرام باندې وتا څه ګمان کوي. د دې زی امداد کې دغه سړي قبر کې ملک تپوس کوي چې ما تقول فی هذا الرجل، هغه هاذا نه خلک دا مطلب واخلي سو پر دروغ موي. او اوس خدا وایي چې تصویر ورته وښودل شي، دا ټي وي مثال پیش کیږي چې موږ ته مسله اسانه کړه وای هغه عربي وای نه بیا دا بکواس ضرورت نه پیږي. زمونږ دین عربی کې ده، پښتو اردو کې نه ده. نو استاد چې کوم محاورات دي اذان سره کېده هغه عربي زده کې نه عربی کې چې هاذا کوم د استعمالي په کوم مفهوم کې پایږي واخلې. دې ته معهود ذهني وایي. ذهن کې یو شی حاضر دی، تا ته معلوم دی ما ته معلوم دی. کته نه ته تاسو کوم لکه پلانې زما ستاسو مخکې خبرې شوې چې اصلي څنګه چلو کو نه اصلي څنګه چلو کو نور څه به پوي چلو. خدا معهود ذهنی دی، ما ته معلوم دی تا ته معلومه ده. لکه دا کار څنګه چلو کو په دارنګ عربی کې حاضر رجل چې راځي هغه د معهود ذهنی د پاره راځي. معهود ذهنی د غلط قبر کې چې کوم تپوس کی نه څنګه دی چې ما تقول فی حق هذا الرجل الذي كان يدعي كذا وكذا. هغه سړي په باره کې ته څه وایي چې مکه کې پیدا شو محمد نوم او د عبد الله زوی او دا هغه دعوی و. د هذا الرجل دغه مفهوم محدثین ذکر کوي. دا چانه وی چې هغه شبیه ورته مخامخ شي. واجب واجب کما کل خلق د لحد ترو ترو کې محبوب رهنما شه کنه. کاش چې دین دی ویلې نو سم کار وایو سویلم نشو. دغه له صوفي بزرګ د لحد تور ترو کې محبوب رهنما شه. اب سره رهنما شي تر یعنی هغه سره چې هغه د انګريز خلاف ډېر جدوجہد کړی دی.
او ډېرې غټې غټې مدرسې جوړې کړي. غریب عقیدې به مثلا نه پوهېږي. دا لویه مسله ده. خولې له مالوچ راځي بیا ترنګزه باباجي صاحب شعر دی چې د راحت تورو تیرو کې محبوب رهنما شه. څنګه رهنمایي ګورې که تورې تیری او که سپینې تیری په کې رهنما صرف د الله ذات وي. خولې نه صوبه سه ما موږ ته دې تیارو خو ادب درته خو چې کله لوی سړی خدا سي قسم غلطي وي بس کله وتا ته خلک د شاول الله غلطي کوي. ٹھیک نه موږ ته معلومه ده خو هغه وخت دا غم غنیمت کما عقیده چری خوره دا غم غنیمت. شاه اسماعیل شهید غلطه موږ ته معلومه ده چې څه سیول دي. تصوف ما ځای کوم کتاب دی بیا ورځي په کې څه نشته. وخا خلک لو فارسی نه ور دي نه فارسی ویل بیا پوښیو. بعض خلق داوی چې رسول الله ورته او خودل شي. ابن حجر اسقلانی یو وړه رساله ده دا فتاوی دي په کې غلي کوي چې دا دروغ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر کې نشي کوله. دا بر اله د رواج ورکوي چې او خودل شي فلان دې ډینګ نشي کوله. ما سره ابوبکر ملوشن امانه ته پوسو چې کم خوا دي نو ما ته ویل انصر هذا الرجل دې سړي امداد کوم. ما ته ویل چې ارجه واپس لړشه. سیدنا ابوبکر هم صحابي دی. هغه سیدنا علی طرف ته نه جنگي هغه یو طرف ته نه. یې سید عائشہ فوج کړي او نو ته سیدنا علی په فوج کړي. ته صاحب شته عبد الله بن عمر نه نه جنگي. جنگ صفین او جنگ جمل کې ټول صحابه نه دي شریک شوي. ادا بیخي دروغ دي چې دومره پکې بدري صحابه مجموعه کې ماغه اپریشن کړي چې دروغ ولې وای چې جمال کې دومره صحابه ولی طرف ته غب لګي. دا صحابه هم شته چې هغه د لرګي تور جوړ کړي دا غاړه دا جوړه چې دا اوس موږ فتنې دور کېو مسلمانانو کې اوسېګو دا اوس په تور نشو ساتل نه تا لرګي تور وای بس پاګه عمل کوم. دا همیشه دا پاره زمون خلق دي چې یو طرف ته جوکاویږي دا غي سبب هغه دا وی چې دې سره پورا پوهه نه پورا لوستل نه کوي چې پورا لوستل کې سړی مطمئن شي په خبره باندې د کې او توسو پیدا شي. دا غلطي د خلکو دا کې متي لیکي. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بعد نبی صلی الله علیه وسلم اوریدل دي چې کله مسلمانان یو بل سره د خپل تورو سره مخامخ شي نو قاتل او مقتول دواړه په اور کې دي. حدیث خدا ده بشک. خو سواله جنگ صفین کې او دارنګ جنگ جمل کې چې کله صحابه یو بل ته مخامخ شوي دي خدایي اراده سوا. دا یو سوال دی زبردست. که یو سړی دا خیالي راغی چې معاویه او عائشه ګناهګار دي نعوذ بالله من ذلک نو د سیدنا علی باره کې بیا څه خیال دی؟ که هغه هم دغه شان کړي چې هغه قتال لپاره تللي د مسلمانانو اراده لري بیا وسئ. په دې باب کې جذباتیت کار نه کوي. یخ دماغ به فایده ورکوي. ځکه ته تنقید کوي بالفرض د سیدنا علی مرګرتیا کنه مقابله کې څوک دي؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا چې دا غي براءت الله د عرش نه کړو. هغه عائشہ چې صحابه کرام وا د دین د مسلو تاسو دا غي نه کو. سیدنا معاویہ کاتب د واحد تو دلته کې چې کوم مسله دا په حدیث کې د دې تعلق جنگ جمل او جنگ صفین سره نه ده. هغه دې زمره کې ناراضي ولې ناراضي؟ دا صحابي استدلال نه اجتهاد دی خپل. که یو سړی دا وایي چې دا اجتهاد صحیح دی نو ستاسو خیال دی چې جنگ عمل او صفین چا کړی دی ادواړه ورګي صحابه کرام چاہے جنگ جمل کې او جنگ صفین کې ورخه اغسته دا او دا حدیث مفهوم ده غي نه بدواله په ورګي کې باندې نو دا مطلب نه دی. دا د یو اجتهاد دی او دا اجتهاد نه درست دی.
په دې وجہ سیدنا ابو بکر یو جنگ کې خود سره مرګره نشو، لیکن نورو کې د سیدنا علی طرف ته جنگ کېدو او جنگ نهروان کې شهید شوی دی. دته اجتهادي امور وای، په اجتهادي امر کې دا نه د ضروري چې تا استدلال وکړي درستی. قرآن خلق پیش کی، استدلال کی پیش کی، ونا درست ہے. وقتی طور پائے باندې یو سړی مطمئن شي، خروس چې کله سوچ کې نه مطمئن کیږي. دته فکری ازادي وای. فکری ازادي وی خدایغه لپاره موږ ته حدود معلوم دي. حدود څه شی دی؟ قرآن او سنت کې دنه پاتې کېدل. ولې تابع ویل اقوال آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. آزاد هم څه حدود دي. دا مستقل آزاد دی. نو قرآن او سنت پامال کا بارو حدود شتره دا آزاد ہے. کدا سے آزادی شي چې داغه حدود نه نو بیا په دې اجتهاد کې د شیطان په اجتهاد کې څه فرق دی؟ هغه یو فکر خپل پیش کړو چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. هغه فکر صحیح غلط. فقلت یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. خبره خو ټیک ده. ما تاسو کې دا الله پیغمبر را خو یو قاتل دی، دا کوم چې مقتول دی ولې جهنم کې دی. ناغه ما ته ویل چې انه کان حریصا علی قتل صاحبه، ته ده هم اراده د خپل مرګري قتل وا. دیو جن اصول لای چې کله مونږه ځان سره ساسله ګرځو، بهشک دفاع د پاره دی وګرځو. پاکستان کې اوسېږي نو اصول لای چې د ولې امر اطاعت لازم ده. گپ شپ میں لگاوا ولې الامر اطاعت لازم ده. خاص کر په دې معاملاتو کې صحیح خبر ده. قطار جا رہا پلاس کلاسن کو اجازت ورکې نو څنګه وای؟ ٹھیک وای؟ غلط کار بیا خلک چې هغه چرسیان دي مدکیان دي په دوه پیسې باندې سړی مړ کوي او تاغي لګلایان کو پلاس کې ورکې. او د خضوع حجرکم دا مطلب نه چې تاسو لایسنس مګوي. سارا ملک چې کوم اصول دي دا غي مطابق لایسنس ہوگا. تاسو د لایسنس یافته اسلحه وي بشک. او دا غي نمائش نه خلکو مخ کې نه خولګي. پټ دی انسان سره چې ګره ضرورت بيخي سره به استعمال کوي، لیکن هغه استعمال په دفاعي انداز کې کته استعمال هم په دفاعي انداز کې وي. دا بني چې قتل کوم په باندې دغه کستا اراده د قتل رااله نو تعالی ګناه کبیره ارتکاب وکړه. حدیث دا غي دلیل دی. ناغبل سلام که خپل دفاع کوي، یعنی مرګ باندې کوي، خپل دفاع وکړي. څوک چې هغه باندې اسلحه او چتای رو چتای او داغه د يرولو کوشش وکړي چې دا مست شی پرې دي. پزړونو باندې چونکه الله عالم دی، الله آگاه دی. قیامت پر ورځ بلا پته لګي چې یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. البته دنیا کې قاتل له سزا ورکول شي. دې دا نشي ویلې چې ما په خپل دفاع کې قتل کړل. له دنیا کې وته د قانون لاندې راځي. نو که خپل دفاع کې هم قتل وکړي قاتل خو یې ته پتا با اصول لاگو کیږي کوم چې شریعت خو دې دي. پاد شدا چې ته حقيقي مانو کې ګناهګار یې کني دا په قیامت پر ورځ پته لګي. فکر د زړه علم دنیا کې چاته نشته دی، ته الله نه سوا چاته نشته. او پوره جزاء او سزا چې ورکی هغه نه په آخرت کې ورکی نه کې په دنیا کې. دوار کې دې اجتهاد سره د سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ملګرتیا نه وخت په دې وجه غرستو بیا جنگ نهروان پورې هغه سره شریک شوی دی. نه احناف بن قیس خودو ابو بکر ایثار کړل. احناف بن قیس ایثار کړل. باب ظلم باب منون وای باب ظلم دون ظلم. باب ظلم دون ظلم. څنګه چې باب مخکې کفر دون کفر ودارنګه باب ظلم دون ظلم. دې څه مطلب دی؟
اصل دے باب کی آیت کریمہ راضی چن شرک لظلم عظیم او دا آیت کریمہ راضی چ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم دا ظلم یو مشترک لفظ دے تو صحابہ کرام خیال لائے چې د ظلم نه مراد هغه مظالم دي کوم چې موږ قرآن کې په یو بل کوو دا غي ذهن کې شبهه پیدا شو او شبهه د حدیث کې راځي اسلام مخه چې دا ظلم خاص سو کوي تقریبا پزان ظلم کوي پزویو کوي په خزه باندې کوي بچی باندې کوي پلار باندې کوي نو کبل فرض د ظلم ارتکاب باندې سړی جهنمی کیږي نبی امون ټول جهنميان دا غي جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کړه کوي چلته کې ظلم نو مراد څه شی دی شرک دی د امام بخاری رحم الله دا باب څه مطلب دی ظلم بئی خودون ظلمن دا غي شرک د ظلم نه کته څنګه چې کفر دون کفر نو دارنګ ظلم بئی خودون دون ظلم منه دون شرک شرک هم یو ظلم دی هغه شرک ظلم عظیم دی دا غیر علاوه نور چې ګندي دا مظالم دي بشک لیکن آگے شرک والا ظلم تبا نہ رسی حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ تے پسی لکھے حا تو دے حا نہ مطلب صحیح تحویل السند سا مطلب دے یعنی حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال وحدثنی بشر تو دے قائل سوک دے ابو الولید حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ یوشو حدثنا ابو الولید قال حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ عبارت بدا سی قال حدثنا محمد عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ علقمہ ریلوے فقیر ہے عبداللہ چی عمومی طور راشی مراد عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم یو تلبیس تا یو ملابسہ دے تلبیس گڑبڑول ہوتا ہوئی اور ملابسہ پٹول ہوتا ہوئی لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم آیت کریمہ نازل شو کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون چې امن چا د پاره وي د اهتدا مستحق سوق دي ناغه سوق دي چې هغه ایمان وروړل دي او د خپل ایمان سره ظلم نه ګټ کړي صحابه کرام ظلم په عام معنی باندې واس وګوره صحابه عربیدان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردان دي عربی دا غیجه بدا لیکن اغی د قرآن مجید په هر آیت نه پوي یعنی واده عربی داری نه کافی د دین د زده کولو لپاره عربی خود ضروری لیکن دې کې د استاد نزد کول دا لازم ده ته دې ښکار ثبوت دا هم دی چې الله په دې قادر دی اوسم دې په خام او بیا ومي چې هر انسان له قرآن اولی کې اور له اور کی پر انسان قرآن نازل کی اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر اخر دا سے چل رہے کہ مکہ معظمہ کے یتیمی منتر غیر اللہ کتاب اور غیر رسول کڑے دې اصل وجه دا چې هر انسان د په خبرو نه پوي او بیا د خالق په خبرو هر انسان نشي پوي د نبوت د ثبوت د لپاره عقلی وجہ چې کوم متکلمین اسلام کې ادغه خي قرآن تاسو ویل دی قرآن کې د یو پیغمبر په حیثیت د طالب علم او بل پیغمبر په حیثیت د استاد تذکرہ شته دی موسی او خضر سعاداب ولته کنو او بیا چې خضر کم کارونه کوي نو پای موسی علیہ السلام پوي اوس خلک وی زبر سره پويګم پېژ نه پوي موږ د مولانا ابو سلام صاحب وویل چې دا ضروری نه ده چې یو سړی د هر انسان په خبره یا په هر وینا پوي لوی سړی وای نه پوي قرآن کې دا واضح ثبوت
چې خضر کم کارونه کوي موسی باغې نه پوي ځکه ټوکی بار بار او چې اخر کې تنگ شنه ہوتی حالا فراق بینه و بینک نور بګې نه خبره ختم شو. چونکہ ہر انسان کی دمر قوت نشته ده په دی وجه عقلی طور الله هر قوم ته ځان له پیغمبر لګل داغه قول راغی د لپاره حجت کړل دا حدیث دلیل ده د حجیت حدیث معرفت الحدیث کتاب یاو غره ده وضاحتونه بلته تا ملوش ان صحابه کرام د عربیت باوجود په قران مجید نه پوي خطا وکړه خطا یې چې هغه د ظلم نه مراد عام ظلم اخلي لیکن د قران مجید مراد عام ظلم نه ده. قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا لم یظلم په مونږ کې کم یو کس چې هغه ظلم نه کړي ظلم خو څنګه ساده پوره سو کوي ساری باندې هو کوي کنه ډېر ځاته وکړي خوراک نه ورکړي آرام ته نه پریدي کله کله په ځان ظلم کوي بیماری علاج نه کوي دارنګي تکار موقع ورته کمی دی وي د دوش په دوره مسلسل کار کوم په ځان ظلم نه انکه بل چا ظلم یو کوي کم سے کم په ځان خو ظلم کوي تو قرآن آیت ای ټول ته شامل کړ چې و اینا لم یظلم مونږ هر یو ظلم کړی دا مطلب نه چې صحابه ظالمان دي حسن صحابه پورې هر سړی څه زیاتې کوي په ځان باندې. فانزل الله ان الشرك لظلم عظیم دا روایت بالمعنی ده روایت بالمعنی دیته وی چې مفهوم د نبی صلی الله علیه وسلم د الفاظو ادا کړی شي ا ګناه نه ده خدا روایت بالمعنی کله کله مسائل پیدا کوي دلته مسله پیدا کړل دا مسله دا چې دغه وخت خدایت نه نازل شوی دا مخکې نازل شوی یعنی ان الشرك لظلم عظیم دا وخت نه نازل شوی په دې وجہ کوم راویانو چې روایت بالمعنی نه کړي داغي الفاظ داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اما سمعتم قول لقمان تا د لقمان خبر نه اورېدلې چې یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم دا مخکې نازل شوی خدا دې ته مونږ وایي د روایت بالمعنی شکل کې دا ګناه خو نه دی لیکن دا مسائل پیدا کوي په دې وجه تاسو کو چرته کېدو بعض خلق اور اوریدل هغه حدیث وي نه یاوي چې او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم اصل وایي ورته دا شکی چې دا څه ویلو کدا څه ویلو دا هغه سو کوئی بیا چې هغه د خپل حافظې نه حدیث بیانوي یا معلوم نه ورته زموږ خلک یو خاصه چرته کوي کنه ترنګ وي نه بنه پوي څه مطلب دا او کما قال هغه وخت وي چې څنګه الفاظ ګډوډ شي نه دا څه ویلو یا دا څه ویلو دې په شاید پوي کوم نه چې دا او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم څه مطلب ده نو بار کې دلته کې تا ته داخلي چې ټول گناہونه یو برابر نه دي کوم خلکو چې دا خیالو چې د ګناه کبیره په ارتکاب سره کافر کی نو داغي پنځ باندې په ظلم هم سره کافر کی امام بخاری داغي جواب کوي چې نه بعد ظلم ته ظلم عظیم نخکته ای تو ظلم استعمال به کیږي لیکن ظلم عظیم شرک بنئی پدې وجہ ابدی جہنم بنئی. باب علامت المنافق تدې متن راکم چې تاو وي اوس ان شرک لظلم عظیم دینا امام حافظ ابن حجر اسقلانی اړه لوي سره دی فقيه دی شافعي دی د په شاعر و اشیر نه جو اوله پوړی دی وګه دیوانه چاپشته دی زمون خلک خدای نه معلوم بیا چې مشوره وکړي چې تعالی خو الله ډېر ښه سمجھ درکړي ډېر ښه حافظه درکړي دا سم مصیبت کې اخته شوی سمکارل نه کې نه خو خبر ورته ودرې دا نو ته اوس حافظ الدنیا وای یعنی په دنیا کې د ټول نه حافظ کړي چې شروع ہو کے دا حدیث قال الحافظ راشی مراد حافظ ابن حجر اسقلانی ډېر لوی سره دی بحر بے کنا دی په حدیث د څومره کار کړي نو شاید باید چې چا کړي حدیث باندې رجال باندې اور انسان دی اخطا ذنوب خطایا دا هر انسان نه کیږي
په دغه باندې څوک گرفت مه کوئ، په دې الله گرفت نه کړي تاسو پورې کوئ اخطاء باندې الله څه نه وایي، اجتهادي خطا راشي، غلطي وشي، فهم کې غلطي وشي. دا کمال لاره د دې کتاب باره کې خلک وایي چې د صحیح بخاری تشریح او وضاحت په امت باندې قرض. ابن حجر اسقلانی چې کله دا کتاب ولیکنا قرض پوره شو، اړه لوی کتاب زمونږ علاقه کې خلکو سره عمومي طور عمدة القاری ګوري نه عیني ورته وایي خلک عیني ویلي د عیني خور چې کوم واغه ابن حجر اسقلانی باندې وادو او چې کله په سایزاو لیکل نه خور هلته وړل عیني د کتاب نه پورا فائدہ کړي بلکې سرغه کړه غلا یې کړه ادا د لیکلم دی اوسه چې زما خور ما سره زیاتې کړه تا چې ډول کتابونه پر سره مخامخ کړي ته باندې اندازو شي چې په دې کتاب کې کوم خوبه او په دې کې کوم خوبه دا دې ته موږ معاصرانه چشمه کوو، دا هر زمانه کې لوی خلق دینا مستثنا نه دی په یو بل ډېر سخت تنقیدونه هم کوي کنه. د ابن حجر د جماعت مناره چې کوم دی کږه شوې وه خبرې راتلې نو هغه عیني تلې ولته نه ورته دا مناره خرابه شوې ده، شاید د دې حجر خراب وي نه ورته نه وقات علیه العین چا سترګې پې لګېدلې دا د لویو خلکو ګپ دغه شان دی کنځل منځل نه وي پکې چوټونه وایي دا یې ول باندې چوټونه دیږي د کتاب د المجمع المؤسس څلور جلد کتاب دی کې دا قسمه کې پیډې دي علمي سوزونه د خپل استادانو باندې لیکل دي. ته د پخو کتابونو کې د دې کتاب نه علاوه بل فتح الخبیر، تلخیص الحبیر تلخیص کتاب څلور جلد کې محقق راغله ده. کم نه دی راټو د شافعی المسلک دی او کله کله په دې باب کې تعصب نه کار اخلي، دا عیب نه دی، دا عیني وګوره هغه خپل مسلک د لپاره تعصب ساتي. عیني هم کوي، بدر الدین عیني هم کوي، حنفي دی بدر الدین عینی حنفی دی. لومبنه جمع او تدوین دا حدیثو دا اطرافو دا حافظ زیلایی کړه، حنفی دی. دا اوس جدا چې احناف کې اوس محدثین نشته، حدیث باب دی پر خود باندې کې له محدثین تیر شي. قاسم بن قتلوب غاړه لوی محدث دی، کشاف باندې چې کوم لومبنه تنقید کړه قاسم کړه، دویم تنقید ہے باندې زیلعی کړه دی، د زیلعی د کتاب یا تلخیص حافظ ابن حجر کړه. دا اوس واځي ګن جمع شوی حدیث خو نه ورځي نه پیږي حدیث و دیوی و فل متن من الفوائد دا کوم متن چتا ہوئے پدې کې څه فائدې دي تا خيو. الحمل على العموم حتى يرد دلیل الخصوص، دا یو فائدہ چې کله یو متن راشین راغه به عام مراد اخلي، لکه الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، صحابه عام اخلي کنه اخلي. البته دلیل چې راغه دلیل سو دلیل دا چې ظلم نه څه مراد دی، شرک. تخصیص دلیل شګه نو آیات یا نصوص با خپل عموم باندې تصادق ترکه میں چالتا کہ دلیل خصوص نہیں راغلے نو آیت حدیث سے کم دے دا عامی دا علمی فائدہ شو تاریخ درکم قیدہ دا انہیں ترکه میں چی دا یو نص پا بارا کی
यो खुसूसी दलील नहीं रागले तरह पर बता गए तो मुस्तस्ना के ना जाते मुस्तस्ना है ना इन का मैतून व इन मैतून आम ने खास आम पता मर्ग राजी पदी मर्ग राजी मर्ग से तो वही मर्ग देते हुए रूह ने जुसे ने जुदाश रसूलुल्लाह माने मौत रागले का नहीं रागले आगा मर दे का नहीं दे उसके सड़ी चाहे जुंदे दे तखसीस कही का ऐसा बुनियादे कही नश्ता हुआ जरा ना तश अकल ले अल्लाह पर किताब के तो अकली तखसीस नहीं शिकोले तरके में जता सर नस न दलील नहीं मौजूद कम खलक दा हयात दुनियावी गणी तो दगा खलक असल के गुस्ताख दी दा अल्लाह और दा रसूल दा इल्मी फायदा शोमुंगता छे कले यो आयत राशि यो हदीस राशि दागे ना मुराद बउमूमी तरके में चाहे तखसीस दलील नहीं द्वेमा अन्न नकिरता फी सियाक नफी तउम्मु नकिरा चिकल प सियाक द नफी के राशि ना वो सही आम वही देखे नफिश्तर है अयुना लम यज़लिम फांज़लल्लाहु इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम देखे नफी कम दे रहा सोच देखा है वही इन हदीस दाए च लम्मा नजरत अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन क़ाला असहाबु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युना लम यज़लिम ता नफी देगा नफी दा और नकिरा दा बाकी जुल्म उसूल लाई च कला यो नकिरा प सियाक द नफी के रश जुल्म नकिरा दे सियाक द नफी के दे न मुराद बलागे न सही उमूम उसूली कह रहा नोरे मेश मेरा फैदे दागस्तरी बाबु अलामतिल मुनाफिकी हदसना सुलेमान अबू रबी क़ाल हदसना इस्माईल इब्न जाफर क़ाल हदसना नाफे इब्न मालिक इब्न अबी आमिर अबू सुहैल अन अबीही अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आयतुल मुनाफिक़ सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा अतमिना खाना और बस बल हदीस के बराजी च क़ाल अरबअम मन कुन्न फ़ीहि कान मुनाफ़िक़न ख़ालिसन अवल खुराश बाब देवल अलामतुल मुनाफिक भी देरा पारक दी च निफाक द ईमान खिलाफ अमल रबत चिता सो गो रहनो रबत कला मुस्बत पहलू की कला मनफी पहलू की कला सलबी हैसियत इदा गई कला सबूती ईमान लाजिम दे द ईमान मुनाफी से दे कुफरम दे न बल द ईमान मुनाफी चीज जुल्म ताउसो गई न बल द ईमान मुनाफी चीज निफाक दे तो निफाक बा प्रे खुदल पगारी नुन फे काफ से दवई नफक अगाद खादमे गार तो हुई सुरंग चिदागे दो सरू नहीं दे देगी मैं दे देगा मोती दौड़ तरफ हों नफक आम सुरंग था चाहे आर पार वुती दे उसी ना अगे तो हम कुरान के नफक हुई तवर तो बोली हुई खुले ये दुई ये तेख्त दे पासाने की तो कम सीज जो खुले वही ना दागे ना तेख्त पगराने की लगे कोर के दासो ग्रा गिर करे वो संग तख्ती मुश्किल ना हो कदा से पूरी दागे दरवाजे दो दी या दरी दी या सलूर दी उस मामला बदला मुनाफिक था जते यो सूर्य बन के नाबल सूर्य माने सरोबाज अजेबल और दबान के बाद एबल सरोबाज खादा में लगा हल निफाक दो किस्म दे यो निफाक दा अकीदे दे यो निफाक दा अमल दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चकला जवंदे और ने इस्लाम गालिब हो यो खबर दा इस्लाम गालिब हो मदीना मुनव्वरा के इस्लाम गालिब दे सरदार लोशू
اسلام هلته کې غالب و. دویم وجه دا وه، دویم خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی، هغه ته وحی کېږي د فلان کی او د فلان کی د نفاق او د عدم نفاق. په دې دوه خبرو کې پوه شوي یې، نو په دې هم اوس پوه شئ چې سیدنا عمر به فرمایل چې د رسول الله د وفات نه وروستو نفاق نشته. څه مطلب؟ هلته کې اسلام غالب و، نو امکان د دې و چې د یو سړي په زړه کې کفر وي او هغه د اسلام اتباع کوي، ظاهري اتباع کوي، اسلام غالب دی. د هغې وجې نور علاقو کې اسلام ممکن ده چې اول غالب نه وي، چې غالب نه وي نو هر دشمن به خپله دشمني ښکاره کوي تا سره. لکه نن یورپ چې مسلمانانو سره څه کوي، ښکاره کوي که پټ کوي؟ ښکاره کوي. نفاق نشته، بس هر څه ښکاره شو. یو دا خبره. دویمه دا ده چې کوم علامات مونږ رستو وایو، نو علامات که مونږ وښیو چې فلانی شی فلانی شی فلانی شی فلانی شی، نو دا خو د خولې سره تعلق لري یا د کردار سره تعلق لري چې ظاهر دی. آیا د خولې کردار د هغه په زړه باندې دلالت کوي یقیني طور؟ نه. د رسول الله په زمانه کې به داسې دوکه چا نه شوګولی، ځکه هله به وحی راتله چې دا سړی د زړه نه څنګه دی. لکه 19 کسان حدیث کې دا راځي چې د یو جمعې په ورځ باندې هغه پاس ول، وی فرمایل قم یا فلان انک منافق، قم یا فلان انک منافق. نو دغه نفاق د عقیده و، نه کې نفاق د عمل. په دې وجه سیدنا عمر قول چې موږ وختي ووی هغه د دواړو سره متعلق دی چې کله څه خلکو مؤلفة القلوب لا زکات ورکول شروع کړل، هغه یې اوس موږ نه ورکوو. کان ذلک فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم، دغه زمانه کې وداسې وو. اوس خو یا اسلام دی یا کفر دی، تعریف قلب اوس نشته، هغه یو اجتهاد دی. موافقت مخالفت ځان له خبره، خدا هغه یو اجتهاد دی چې مؤلفة القلوب اوس نشته. ولې نشته؟ په دې وجه باندې نشته چې اوس اسلام غالب دی. چې کله اسلام غالب شو، پیغمبر نشته دی، مونږ د زړه په حال نه پوهېږو، نو مونږ اوس یو سړي ته د زړه منافق نشو ویلی. روافضو په دې کافي کار کړی دی، هغه هم نېټ باندې موجود دی. ما نن سبا هغه تقریبا ټول ولوست بیا، اگر چې ما ته مخکې نه پته وځي. هغې چونکې صحابه کرام منافق ثابتول غواړي، نو هغې د سیدنا عمر دا قول لدیکه ورکوي چې دا ټول صحابه مخکې منافق. بار کیف نو یو نفاق د هغې تعلق عقیدې سره دی، په هغې نن هېڅ څوک نه خبرېږي. په دې وجه دا کم علامت المنافق چې دلته کې راځي، نو دا عملی نفاق دی، دا عقیدې نفاق نه دی. یعنې دا ونه کې چېرته کې چې یو سړي دروغ وویل او تا هغه ته ووایې چې ته صحیح منافق یې. کم منافق یې؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، او ته همیشه کافر یې. دا زمونږ علما مسلمانانو نه کافر جوړوي، ټول ظالمان. استاد نه قرآن هم وایي، استاد نه حدیث هم وایي، بیا مسله نه جوړېږي. دا یو خو ته دا وایي چې د ګناه کبیره په ارتکاب مسلمان کافر کېږي نه، دا خو تا اوس خبره زده کړه چې کله یو سړی غلا کوي بالفرض، دروغ یې ووایي، نفاق عملی پکې راغی، نو دې ته څنګه ابدي جهنمي کې؟ قرآن بېشک ویلي، هغه ویلي چې ان المنافقین، الف لام راغلی هلته کې، او هلته منافق د عقیدې مراد، عملی نفاق هلته نه دی مراد. خدا یو څیز دی، په دې سوچ کوئ. زمونږ خلک ډېر تیز دي، چا دروغ وایي تا ته وایي قسم درته خورم چې فلان کې خالص عبدالله ابن ابی دی. نو خلک ډېر ته خوشحاله شي، مونږ لکه انا لله وایو. څه وایه تاسو؟ یو سړی څنګه خبر دی زما د زړه نه یا د بل د زړه نه چې زړه کې دننه څه دي؟ دا غلطی چې مونږ کوو، نو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. دی الله تپوس کوي، گپ مه لګوه. څه ضرورت دی چې دا منافق وایم؟ دا زما فریضه کې شامل دي.
چې دې یو سړي ته خامخا منافق وایم دا ما فریضه نه پر دې اختیار لاس کې نه دی غستل پکار مونږ دا ویلې چې سړی دروغ وایي دا نفاق دی بده کې کذب بیانی کوي مخالفت دوادی کوي دا نفاق دی بده کې منافقت ده خدا منافقت دا عقیده منافقت نه دا عملی کوتاهی ده مونږ دا نه وایو چې دا اخر خبره ده خدا کفر نه ده په دې سره نه کافر کیږي د دې یو بل ثبوت دام دی چې دا حدیث دواړه تاسو ګورئ نو په دې یو کې درې علامات دي نو په څلور بلکې څلور دي یو خطا سو ہے چې دا حدیث پیغمبر ته باقاعده وحی کیږي اول خو هغه دومره غټ تضاد چې یو کې آیت د منافق درې خي او بلکې څلور خي تر چل نه ریسو سره کوم هغه چې تاسو یو بل سره ټیلیم کېږه لومبي کې سره راځي اذا حدث كذب پدیم کې وګورم باندې سره اذا تمنا خانه و اذا حدث كذب حکم چلته په لومبي نمبر الته بدویم نمبر ده الته اول دویم وی و اذا وعد اخلف دلته کې داغه الفاظ بدل دي و اذا عاهد غدر وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ الته کې دریم نمبر باندې وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ دلته په لومړی نمبر وایي اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ناغه یو پکې دا سره چې وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ هغه پای کې نه ویل دا نه څنګه چللې چې یو حدیث کې د نفاق علامات دي او بلکې څلور دي اس کته استاد نه ویلې ته یو وایګم نه جواب هم نشو کولای جواب مې کوم جواب درې دارې چې یو د نفاق اعلی مرتبه ده یو د نفاق ادنا مرتبه ده څنګه چې د ایمان اعلی او ادنا مراتب وي نو دا رنګه منافقت کفر گناهونه بعد اعلی مراتب کی بعد ادنا مراتب کی کله یو سړی اول د ګناه شروع کړي کله پکې لسکالا شلکاله تیر کړي او کله دومره پیک تر رسیدلی چې د بچپن تر شپېتو کال پورې د چرته قبله ته نه مخکړه دا د ګناه قسمونه دي هغه درجه بندي ده داغه درجه بندي لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دلته کې دا تقسیم کړي آیت المنافق ثلاث دا منافق علامات درې دي دا منافق د عقیده نه ده دا منافق د عمل ده دا نفاق عملی ده ځکه منافق د عقیده کافر یا مسلمان نه وي په دې خبردان پوهه یعنی یو سړی چې په خله باندې کلمه د لا اله الا الله وایي او په ځل کې د کلمې عقیده نشته نه مسلمان دی نه دا نفاق دی لیکن دا منافق د عقیده دی دا موږ چې کوم منافق نه باس کو دلته کې او دا منافق عملی دی او دا مسلمان کې دا خوې راتلی شي نو موږ دا نه وایو چې دا مسلمان د شان مطابق ده نه وایو د مسلمان شان کې دا نه ده پکار چې پای کې دا اوصاف راشي قبیحه لیکن د دې مرتکب کافر نه چې کله کافر نشو نو بیا ابدی جهنمی نشو چې کله ابدی جهنمی نشو نن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د دې مسلمان ګناهګار مبارک نه دی وارد په دې وجه کوم خلک چې منبر او محراب کې آیتونه غلط سلط وای اغیله پکا دی چې سوچو کې خپل خبره وانه هم څنګه و اذا وعد اخلف اذا حدث كذب دې چې کله خبره کې نه دروغ وای دروغ ویل دا نفاق عملی دخل کله چې وعده او کی داغه مخالفت کی وعده کا الله سره کړل کا رسول سره کړل خلق سره کړل او کله چې سره امانت کې خو شي نو د پای کې خیانت شروع کی خانه یخونو خیانت کول خلق خو د مالی معاملاتو کې امانت او خیانت پیژني اگر چې عمل پاغیم نه گئی قران چې کوم مثال يهود ویل دی چې کته دی کې یو کسر روپے کې دیګا نه یو درنم خوري البته سلک خلق بګې نه کانی چې کته هغه انتامن هو
بقنطار يؤده اليك غټه خزانه ولور کنتاله پوره درک وی ارجا کی تا کم خلق چې عمومي طور د جماعت پیسې ورسره بل فرض د کلی پیسې ورسره عالم دی یو سره بل سره دا خلق دې مصیبت کې گرفتار همیشه پیسې تبا کوي ولګي ګلاس دی په دې وصول لګي سل لیکلي دی په دې ضرور لګي دا ډېر قبیح عمل دی په دې گجرات کې څه خلک تبلیغیانو مخالفو ما ته پوښتنه کې مې داولې ملته یو سړی و هغه غریب پلار مور نه اوس مکه سجاد مې دا دینو خپل یو ذهن جوړ کړی دی چې دا سوال کوم د خلکو سوال به کو د خلکو نه ګرځي دا دې څه ګټه کوي غریبان پوښتنه کوي په ګلیاړه کې په گجرات کې په 400 ورکي کوسه 80 روپے یا 80 روپے ورته جمع کول نه یو تبلیغي صاحب سره به جمع کول چې کله پوره شي دا په کور جوړو او حساب لیکو چې دا په خیال سے 50-60 ہزار روپے شو نو ورته ویچاره پیسې اوس مال راکې په کور جوړ اول ته هغه انکار وکړ چې نه ما سره ونیشته ستاسو پیسې بیا چې کله هغه گواهان پیش کړل اقرار شو وی چې هغه شان به کوم څنګه چې مال راکړل لکه دا خلکو کار دی چې هغه ټول عمر دا الله او د رسول طرف ته خلکو ته دعوت ورکړي دا نو بس مطلب یې دا چې خو ما خورلی دي نو که تعالی 100 روپۍ درکو نه پاسان درکول شي دا زمونږه مالی معاملاتو ته زمونږه ایمان چپیخ دا نه دي پکار زمونږ والے سره خلکو ډېر امانتونه کې خورل او دا خوی دا چې چا به امانت ورکو هغه کې استبلر ملپلر نه خو هغه دی تار تاو که په ودا غنو ملک مونږ راو خلکو پیسې وروړې ماتول د پاره مونږ در خپل پیسې باندې هغه سره پرته جماعت پیسې او دیو د استمراج د پلار پیسې وټول مرده ما پلار سره د به جمع کولې ول محفوظ وي زموږ والد صاحب سره راو وخت چې دا پلان کې نوټ ماتي ستاره پیسو کې مات کوم بول که دومره زیات احتیاط چې ستاره نوټونه هم نه بدلي کم نوټ چې دا ورکړل دی هم نه بدلي دا څه خلک ډېر کم ملاويږي شته اوس هم شته دی خو کم ملاويږي دا ډېر لوی خلق تر سلام وړ خلق دی چې دا خلکو ته مونږ سلام وکړو دا معاشره کې زمونږ ژوندی رانن ته دغه بعض افراد په وجه باندې ورنه اکثریت خو هغه معشوم په شان دي کم چې تبل لطیفه کې اورېدلی چې نو ماشومان سکول ته لیټ راغل کنه استاد تاسو کله ته ول لیټ راغلی چې ما پیسې روبې شوې پسې ګرځم ورته ته ول لیټ راغلی ما په خپل خو زمونږ عمومي حالت دغه ده موږ په پردای پیسو باندې خپګدو ا کوشش دا کوي چې سره خواهی ته وچو دغه نو بار کې دغه طرف ته هم ګناه ډېر زیات دی خو یو بل لوی ګناه ده دا چې کله مونږه به تور امانت چا سره خبره کې خو ناغه دا غي د امانتداري خیال نه ساتي بیا دا مالی کې هم کوتاهی کوي خدا وټاړو امانت ښکاری نه دا جرم عام دی دا اوکې په دې باندې عمل وکړي هغه دا چې څوک تاسو وځي دا خبر ول چاته مکو بس هغه ځان سره مکو کېدا ځان سره هغه قرطبي کې یو قول لیکل دی کنه موږ ته بوس سره نه ویل چې انسان ته دا خبر دراز ده بیا یې چوي امام قرطبي قول لیکل چې فرعون وا روزانه یو نئی راوست ختمت ده په جوړو سرمر مشهور ده اثر کې ښکارو کنه کیسه ده اسرائیلی روایت او نئی غریب چې بسره خورو بیا بار وته نه وصل ته وتی سر لری کو ډیره پاتې خلکو ته پته نه لګي چې بار چې کوم نه خان کا اثر کیسه دي نو نایان ختمېدل یو بوډا نه یو په دې باندې سوچ کو چې دا څنګه چل دی نه نایان ولې ختمېږي نو یو نای هغه وښ دا سوچ دې طرف راځي دا عدالت کې یا د فرعون د دربار کې چل رہا دا نمبر پکې هم چلتا راغی ناغه وی چې راځو سر بخره مخ مال ولا جان امان راغی کدا سرټیفیکیټ نه راغی دا نه دم نه
خیر هغه پوه چې سره هغه وخوړه ناپوه شو. فرعون چونکې وعده کړې وه نو هغه ویلې د محل په هغې اخري سر کې ولې یو کمره ورکړې بس هلته دې اوسېږي نور نه شو ختلولی دی د راځي او هر سهار زما سره خوري بس خو د محل نه بار نه وځي. یو کال 2 کاله 3 کاله لګیا و اخر تنګ شو چې دا څنګه دا راز خلکو ته وښیم چې د فرعون په سر کې ښکر دی. بیا هغه یې تپوس وکړي دا چوم نه پوه نشم ټینګېدی نو یا هغه حکم وکړه چې تاسو دغلته کې یو وچ کوی دی لو که نه دی که نه غورځوي مې ورته که نه ورته یېرېږه مه غورځوم دی نه ته زما سر وخوری نو لړ شه هغه کوی کې سر ښکته کوي اواز کوه چې یې د فرعون په سر کې ښکر دی نو بس باد به د ازادي بیا دغه طریقې ته اسرائیلي کیسه ده هغه د بعضې څیزونو کې عبرت دی که نه بعضې واقعات داسې چې کې عبرت وي عبرت دی کې دا دی چې انسان کې دا لوی مصیبت دی چې دی یو څیز نه ته منې کېدی واقعي چې نه منې کوې نو دی هغې دی به چېرته کې تریو شی نه خوري ته ورته ته بیمار یې دا شی به نه استعمالوې نو بیا به دی بس زور هغې پسې کوي پړي ورپسې شلی د بار کې دا امانتداري د خبرې دا ځان کې پیدا کړې پکار دی چې نه کوي هېچا ته نه کول پکار دوست دی چې ښځې ته هم نه کول پکار اصول لغې د راز خبره ښځې ته هم نه کول پکار بس هغه خپله زینه کې دفن کړه بیا کار سمي. دویم حدیث کې څه دي قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا خالص نه مراد دا نه دی چې د عقیدې خالص منافق شي عملی خالص منافق شي بس سوچا منافق شي خدا عملی دی اعتقادي نه دی. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها او چا چې پدې کې یو خوی موجودی د نفاق نو پای کې به یو خوی د منافقت عملی موجودی. اذا تمن خانا و اذا حدث كذبا و اذا عاهد کله چې وعده وکي غدره دوکه کوي. د اخري په کې سره دا ډېر عام ده استادان می کنځلې کوي و اذا خاصم فجر او چې کله خصومت شروع کی نو فجر د کنځلې کوي. کنځلې کول دا د منافق عملی علامت ده. کنځلې مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته زناور ته هم کنځل نه وکړي. زموږ خلک ډېر عجیب و غریب دي ممبر د پاسه ناست دي هغه څه وایي چې خان باچا صاحب قلم یې که نه خان باچا صاحب کتابونه هم کتلي عرب دی جمله کنځلې کتاب دی چې نوم وګورې الداجوي الغوي څه ضرورت ده تنقید وکړه تا ته حق حاصل دی د هغې استدلال ته غلط ووایه د هغې استدلال ته کفري ووایه د هغې استدلال ته بدعت ووایه لیکن تا هغه ته غوي وایه نو ستا په خیال د هغه متبعین به تا ته څه وایي. قرآن چې کومه قاعده پیش کړې ده چې لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم ستا شیخ به د هغې نه پاتې شي دا حرکت غلط دی کنځل نه کوي خلک ستا یو فکري څیز سره تعلق دی د هغې تنقید وکړه بس ذات مه انوالو کوه پای کې هغه فکري تنقید وکړه نو خلک چې بیا ستا فکري تنقید کوي نو ستا دا ته پای کې نه انوال کېږي. دا اصول دي چې یو سړی بل ته بدرد وایي ده ته بدرد ویل کېږي. پر عربی کې محاوره ده محاوره مان هېر دی وخت بابو قیام لیلة القدر من الایمان تدیم واضح تعلق ته غسر تر اوسه تا اصول ویل غټه غټه مسلې دي او د جزئیات خیخ. لیلة القدر رمضان کې راځي د عزت شپه نو داغي قیام د ایمان علامت ده. څنګه د ایمان علامت ده؟ ایمان په ډېرېږي کنه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سوک چی قیامو کی قیام دا اصطلاح ده، اصطلاحات د کول بګار دي، بلکې ځان سره لیکل ورو شروع کړي، یو صفحه باندې لیکي چې دا قرآن حدیث کې مونږ یو اصطلاح ولست، اصطلاحات شرعیه. قیام اللیل څه شی ده؟ شرعي اصطلاح ده. د شپې مونځ چې کله مونږ کوو نفل نه ته قیام اللیل. بس قرآن کې فساد فی الارض، فساد فی الارض لا تفسدوا فی الارض دا اصطلاح ده. په دې کې ټول فسادات به شامل دي. یو سړی سکول جوړ کی تعالی یو انجیو او پای کې د اسلام خلاف نصاب ور داخل کی، دا وسه شي د ایجوکیشن ور کوي کنه فساد فی الارض. اصطلاحاتو کې فائدہ ده چې تب ظاهري ټیپ ټاپ پسې نه دیخ چې دا خو دې لوی سړی دا مولوی صاحب نه فساد فی الارض چې ګری سره وسکه. یو سړی سم دم دی، استاد دی، خو استاد دی، لیکن شاګردان نزدیکی ځان ته دې لپاره چې یې سره د بد اخلاقۍ ارتکاب وکړي. دا پته څه دا فساد فی الارض، دا استاد ویلو لایق نه دا سره، دا فساد فی الارض کې دا خبيث دی. دارنګه قیام اللیل دا اصطلاح ده، هر هغه موز چې دا هغه فرض نه دی او د شپې کولی شي نه ته قیام اللیل وایي. بیا هر هغه موز چې انسان دا غې نه مخکې لږ خوب کړي او دا غې نه رستو پاسي او وی کې نه تهجد وایي. هجود د خوب نه بیدارې ته وایي. په دې اصطلاحاتو پوه شئ. نه یو تراویح دی، ایدوره تراویح وایي هغه کې ترویحی، ترویحه باندې راحت، څلور رکعات پس پکې آرام د پاره ټایم ورکول شي چې صاحبانو وګدو وګدو رکعاتونه لوستي دي، لږ ټایم ورله ورکړه چې لږ راحت وکړي. اوس هغه نه خلکو کیسه جوړه کړي چې قیام اللیل جدا سیز دی او تهجد جدا سیز دی او دا تراویح جدا سیز دی. دا الله باندې دا یو موز نمونه دي. د اصطلاح د کولو کې فائدہ دی چې تاسو په خبره باندې پوهیږئ. قرآن چې وایي انما الصدقات صدقات للفلان وفلان وفلان، او بل ځای کې واتو الزکات، دا جدا جدا څه نه کوي شه. ها قرآن چې مصارف د زکات کې د زکات وي که صدقات وي، دا اصطلاح ده. دغه صدقه په معنا نه ده. زکات باندې د صدقه اطلاق صرف په دې وجه کې چې انسان په هغه د خپل ایمان صداقت ښکاره کوي، رښتینوالی ښکاره کوي. هغه لغوي استعمال نه دی فقهي چې صدقه او زکات کې فرق دی. په دې اصطلاحات چې سړی نه پوهه نو د قرآن او حدیث نه څه جوړ کړي. څه جوړه ما قیام اللیل، تراویح او تهجد دا ټول یو موضوع. او تراویح کې دا اجازه ورکړل دی چې که سړی تهجد نشي کولای هغه ټایم کې خیر د ماسوتن نه مخکې په دې وجه سیدنا عمر چې کله خلک جمع کړه په تراویح باندې نو سی ورته وویل والتی تنامون منها افضل منها، هغه ټایم چې تاسو پای کې وده هغه دې نه غوره. په دې وجه نشان ورشاه کشمیریم دا فرمایي چې تراویح او قیام اللیل او تهجد دا یو څه ده. بس په دې ته پوه شوې نو اوس په تعداد کې وړو جنگ نه کوي. په دې نه پوهېږي خلک تراویح جدا شی وګڼي، قیام اللیل جدا وګڼي، تهجد جدا وګڼي، بیا یو قرآن کې جنگ شروع کړي. قیام اللیل دا د اصطلاح شرعي اصطلاح ده. لیلۃ القدر هم اصطلاح ده د عزت شپه، او د عزت شپه خو هر یوی فارسی کې وایي هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، هر شب شب قدر است، هر شپه د عزت شپه ده که ته په عزت پوهېږي. لکه د هر شپې په آخر کې الله اسمان ته نه راځي، आवाज نه کوي. دغه لحاظ سره خو هر شپه شب قدر ده، لیکن قرآن چې کوم لیلۃ القدر وایي نه یو جدا شپه ده
او د هغې قدر د نورو شپو په مقابله کې ډېر دی. اصطلاح شو. نو قیام د لیلة القدر دا د ایمان علامت دی، چونکې باب د ایمان دی، په دې کې تا ته فرعي د ایمان یو څیز درته وښو. په حدیث چې ووایي راتلونکي رمضان کې به دی بیا خیال ساتي چې 21 رمضان 23 رمضان 25 رمضان 27 رمضان او 29 رمضان په دې کې وزان په عبادت باندې ستړی کړي. ولې من یقم لیلة القدر ایمانا واحتسابا، هغه څوک چې هغه قیام وکړي د لیلة القدر په دوه شرطونو باندې، حال کونه مؤمنا وحال کونه محتسبا. په داسې حال کې دی مؤمن دی، یعنی مؤمن دی او لیلة القدر کې 20 شپه باندې په 30 شپه باندې په 50 یو شپه نه ده دا ګوره 20 30 50 20 یو کم 15 شپې وایي نو چې دی مؤمن وي او بل د خپل ځان محاسبه کوي. محاسبه څه مطلب؟ احتساب یو مطلب دا چې زمان آخر دا دومره ګناهونه په دې کال کې ولي شوي دي، دا غیر د ازالې ما سره څه شی دی ما سوا د لیلة القدر نه، ځکه لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د 83 سال نه سوا د بهتري پای کې. نو چې کله یو سړی په 21 23 25 27 او 29 15 واړه شپې د لیلة القدر حق ادا کړ نو څو کاله شو 83,500 ته احتساب وایي. یعنی ګناه چې ما یو کال کړی دی نو که زه 183 283 383 483 583 عمل وکړم که نه اله ګناه وریدل شي. دا ګناه دومره بھیانک څیز ده، دا خود احتسابي ده. یا احتساب اندا مطلب چې د الله نه د حساب یقین ساتي چې الله ورته حساب وکړي ما سره او زما چې څه حق کېږي نو الله به الله راکړي. نو څه چل وشي غفر له ما تقدم من ذنبه. عالمان ځان سره نوم لیکي که نه خپل نوم لیکي نو بیا سره غفر له لیکي که نه غفر له غفر له څه مطلب دی بخښل دی. غفر له دا دعائیہ جملہ دا اسے بخشا جائے اس کی مغفرت ہو جائے. تو کہتے جاتا ہوئے جتا دے اللہ و بخی یا پلان کې دی الله بخي نه دی ویله مړ شوی دی جیوا جیوا زموږ ذهنونه دي د بخنې سوال خلک مړي ته کوي چې تما د خیر علی دا ورته وایم الله دې وبخا ته مړی عجیبه خبره جوړه شوې ده، عجیبه عرف ده، خرت عرف ده. لکه پلان کې یاد ولې الله دې وبخي ته دا څه وایي الله دې وبخي نو دې فوري ذهن کې دا جواب مړ شوی دا لکه دا رویه بدلې کې دا رویه درست نه دي شریعت مطابق. دا فعل ماضی مجهول لسته شي غفر له دعائیه جمله ده او دې بخلی شي. یو مرحوم لفظ استعمالي لانه مرحوم دا غیر شرعي لفظ ده. مرحوم خو اسم مفعول صيغه ده او تا دا فیصله وکړه اعلان ده چې پته دا الله رحم کړی شوی دی دا الله رحم په قبر کې بچا شوی څوک ته خبر دی مونږ رحمت الله علیه وای الله دې په رحم وکړي لیکن مرحوم نه وای په دې معنی باندې ولیکن یو قسمه یقیني خبر راځي د غیب په باره کې د غیب نه الله نه سوا بل څوک نه خبري دا وجه چې چاته ملعون ویل مغفور ویل دا هم درست نه دی. ابن باز رحم الله دې باندې مستقل فتوا شته دا کتاب کې شته چې دا حرام دی او حرام نه کی جایز دی. دا غي وجه دا چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې مونږه د چا په باره کې سرټیفیکیټ د رحمت یا د غضب نشو ورغولې ولې تعلق لري غیب سره ده. مونږ دا ویلی شو چې دا فلان کې نیکارو مونږ یې کو قران لوستو شاید الله بخلی دا فلان ډېر بدکارو سودې خور فلانه کو شاید الله عذاب ته بوتله او زموږ خلک اوس حلفیه وي زه قسمیه تا ته چې جهنم کې ده دا پیغمبر نه کوي دا خبره تاسو کې دا خبره کله وی قسمیه تا ته جنت کې وي
دا غب شپ ملګری غفر له د تو بخلی شي ما تقدم من ذنبه هغه چې هغه مخکې تیر شوی دی د ګناه ته بس کې خو نه کوي استغفر الله.